یہ پسر دا درد غاناری بکما پسر دا درد غاناری بکما دفاع د خپل آنک دی بکما دفاع د خپل آنک دی بکما پسر دا درد غاناری بکما پسر دا درد غاناری بکما دفاع د خپل آنک دی بکما دفاع د خپل آنک دی بکما دفاع د خپل د دین خدمت لرا قسم په الله د دین خدمت لرا قسم په الله یہ د دین خدمت لرا قسم په الله د دین خدمت لرا قسم په الله دا زندگی خوری ایری بکما دا زندگی خوری ایری بکما دفاع د خپل آنک دی بکما دفاع د خپل آنک دی بکما پسر د درد غاناری بکما دفاع د خپل آنک دی بکما دفاع د خپل آنک دی بکما یا په هر ظالم بجوړ محشر کمازا په هر ظالم جوړ با محشر کمازا نو په هر ظالم جوړ با محشر کمازا هر ظالم جوړ با محشر کمازا هر یو مظلوم لتا نزدې بکما هر یو مظلوم لتا نزدې بکما دفاع د خپل آنک دی بکما دفاع د خپل آنک دی بکما پسر دا درد غاناری بکما پسر دا درد غاناری بکما دفاع د خپل آنک دی بکما دفاع د خپل آنک دی بکما دفاع د خپل آنک دی بکما دفاع د خپل موجوده حکومت ته پیغام ورکړي د دې ټولو مرګرو شکریا ادا کوم خاص کر درې همدر ټي وي او شفیع الله ورور اسلام آباد میلان مارچ په حواله زمونږ دا پیغام دی ان شاء الله العزیز ورکر جذبات او دغه ټول وکتل چې هغه مالی او جاني هر قسم تعاون ته تیار دي جیبونه کې بچنیا چواغه پوری بناسي تر څو پوری د حکومت موږ رخصت کړي ان شاء الله العزیز حکومت موجوده حکومت ته پیغام موجوده حکومت ته دا پیغام دی چې زمونږ راتلو نه مخکې خپل بستر بوریا بستر ګول کې او زیدي ځکه چې دا ناجایز حکومت دی دا په زور راغله دا په الیکشن نه راغله دا په سلیکشن راغله ان شاء الله د شانګلې نه خصوصا تور باندې چې یو ډېر غټه قافله سي او زه به دومره ووایم چې شانګلې بچي تیار دي مولانا چې کوم اعلان کړل په کوټه کې زه ان شاء الله مطمئن یم چې موږ دومره مقدار کې زو چې ان شاء الله دا به شانګلې په تاریخ کې وي صحیح کې حکومت زه موجوده حکومت ته دا پیغام ورکول غواړم چې 120 ورځې درنه پرېښې ده او هغه درنه 120 ورځې وي ته موږ صرف یو 10 ورځې لقد قد پرېږده نو که اسلام آباد کې بیا دا ځای بیا موندجو بیا موږ ته ووایي نو چې 120 ورځې درنې واته موږ دا ریکوست کوو چې حکومت دې بې ځای نیول بې ځای قایدین چې د هغه بې ځای ایثارول یا کارکون بې ځای ایثارول دا به د حکومت دپاره نقصان دی نو ښه خبره دا ده چې دا کارکون اسلام آباد ته پرېږدي او ان شاء الله دا میلان مارچ دی ویني چې آله میلان مارچ څنګه دی او په څه طریقه نو مین کوم چې شاعر رشم دی هغه سکر دی
قرم دی دا مین کوم روډونه چې دي دا به بني پورې به بني چې څو پورې چې دا د عمران خان نه دا قوم آزاد شي نه چې دی د په هر دور کې د صحابه دفاع هم کړده د ختم نبوت دفاع هم کړده او ان شاء الله تعالی نن چې کوم دا میټینګ وشو دې کوم دغه فیصله شي چې موږ د صحابه دفاع هم کوو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ناموس دفاع به هم کوو نو دغه ناموس لپاره ازادي مارچ چې کوم دی او ختم نبوت مارچ چې کوم دی هغې دپاره مولانا صاحب چې کوم آواز وشو هغې دپاره زه هم تیار یم انشاءالله د شانګلې پوره عوام چې د هغه ورسره تیار انشاءالله بھرپور انداز سره به موږ ځو او ښه په جوش او جذبې سره او دا زموږ دپاره یو بهترینه موقع هم ده خپل د رای د اظهار او مذهبي طبقه یو ډېر وخت نه پسې پرده کېږي او د هغو حقوق په عمل کېږي نو انشاءالله العزیز بھرپوره جذبه ده زموږ د اسلام آباد د لانګ مارچ لپاره دغه پیغام ورکوو چې زموږ د راتلو نه مخکې د خپلې بسترې ګول کې ودرېږي خپله اسخراري کړي بیا کېدای شي چې هلته کې به ورته ټایم نه میلاوي چې دلته لاړ شي دم ټي وي والا شکرګزار یم چې دوی زموږ د اواز ټول ولس ته رسوي دوی چې دا خبره کوي چې یاره تاسو د ازادۍ مارچ په باره کې څه خیال دی نو زه په حیثیت د تحصیل بشام جنرال سیکرټري زه خپل تمام د جمعیت علما د ورکر نه او دا رنګ د تمام چې څومره مسلمانان دي د پاکستان د هغوی نه دا اپیل دی چې یاره دا د ازادۍ مارچ دا صرف د دغه خلکو نه د ازادۍ مارچ نه دی د دې شاته ډېر زیات د دغه خلکو مقاصد دي په دغه خلکو باندې چې دی نه اپیل دی چې په اکتوبر کې په دغه کې شرکت وکړي او دغه مارچ دی دا په ښه طریقې سره چې دی کامیاب کړي مسلمانان د ټولو زموږ د طرف نه دا اپیل دی چې ښه ایماني جذبې سره چې کوم دی ټول په کې شرکت وکړي او د دې عذاب نه ځان خلاص کړي او کم سے کم چې کوم دی د دې نه ښه حکومت موږ ته رانصیب شي د دې لپاره هر یو مسلمان دپاره پکار ده چې انشاءالله موجوده حکومت ته زموږ دغه یو پیغام دی چې دا ختم شي بس په یو عذاب د مسلط ته خدای لپاره توفیق ضرورت ده که ته به موږ انشاءالله دا جذبه ده که یو کالم در نه یو انشاءالله سیکورټي لپاره تیار یم او د دوی د سیکورټي هم موږ ته ضرورت نشي زموږ سالاران انشاءالله پوره دي حکومت ته څه پیغام حکومت ته دا پیغام ورکوم چې زموږ د راتلو نه مخکې خپل دا لوښې موښې نغړی او ځئ زموږ صرف سالاران تاسو له پوره دي 1 لاک زموږ سالاران دي انشاءالله موږ د قائد صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب په هر آواز باندې موږ لبیک وایو اسلام د آواز پوره دنیا ته رسوي او د کوم ازادۍ ملین مارچ باره کې چې تاسو راغلي انشاءالله دا خو د هر مسلمان جذبه ده د هر کلیوال د هر غریب د هر مالدار جذبه ده چې یاره داسې حکومت راغلی چې یقینا عوام ته تنګ دی د مونا چې کومې خبرې وي هغه نن د ګاډۍ والا په خوله هم دي هغه نن د مالدار په خوله هم دي هغه نن د غریب په خوله هم دي او کومې کارنامې چې هغه ټول قوم د مخامخ شوي نو دا ازادي مارچ کوم دی دا زموږ انتهایي مجبوري جوړه شي عقیدی بکما اے دفاع د خپلی عقیدی بکړما